زړونو کې دا ژوندی وي، حیات قوي دی، دارنګې دایمي دی. د دې تایید د دغه آیت کریمه هم کېږي محترمو. ما عندکم ينفد وما عند الله باق. قرآن حکیم کې الله جل شانه فرمایي چې ما عندکم چې تاسو سره څه دي ينفد دا ختمېږي، وما عند الله چې د الله سره څه دي باق دا پاتې کېږي او پاتې کېدونکي څیزونه دي. ما او تا ژوند د دنیا لپاره تېر کړی نو دنیا فنا ده، نو موږ هم فنا کېږو. چې کوم علم د الله د رضا لپاره وي نو الله باقي ذات دی او الله جل شانه باندې فنا نه راځي، نو چې کوم عالم دی په هغې باندې فنا نه راځي. كل شيء هالك الا وجهه. د وجهي یو معنی چې هغه علم چې د الله جل شانه د رضا لپاره شوی وي دا هم نه ختمېږي. او كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دې کې هم دا درس او تعلیم دی ما او تاسو د تمام دنیا مسلمانانو دی چې دنیا خو فنا کېږي خو د الله ذات باقي دی، خو چې د الله جل شانه سره د چا تعلق یې غم باقي دی. نو به هر محترم علما وایي چې د دنیا دارومدار دا په دریو څیزونو باندې دی. یو ته ویلی کېږي مال، او مال چونکې د عمل د محنت نه بغیر نه حاصلېږي، دویم ستن د دنیا عمل دی. او عمل دا تاسو د عوامو سره زه همدارنګه مخاطب یم او علما کرامو نه زه انتهایي معذرت غواړم. اگر که دا خو سړی بل منبر باندې چې کېږي نو سړي وړي کې یوې رادي او بس همدارنګې هغه الفاظ وایي چې د الله جل شانه سیاري هغه الفاظ چې کوم د انسان نه وځي. نو عمل د علم نه بغیر ممکن نه دی او کېدی نه شي. نو درېیمه ستن د دنیا د علم دی علما وایي. نو د دې ځمکې او د اسمانونو د بقا او د پاتې کېدو درې ستنې دي: مال او عمل او علم. بیا علما وایي چې د دې درې واړو لپاره الله جل شانه په دې بدن کې خپل مراکز او لوښي پیدا کړي. نو په هغې کې د دې مال لپاره یو مرکز پیدا کړی، هغې ته معده ویلی کېږي. موږ چې څومره څیزونه خورو دا به راست معدې له ځي او بیا د معدې نه دارنګې درې څیزونه دې باره کې دې نه جوړېږي. علامه سیوطي رحمه الله وایي چې یو وینه جوړېږي هغه ځي زړه ته، دویم چې کوم دی نو دارنګې ګنده څیزونه فضلجات جوړېږي هغه ځي لاندې کولمو ته، او دریم چې کوم دی یو اضافي څیز هم جوړېږي چې ما او تاسو دا خلک دی نه تنګ دی چې دا بدن کې اضافي وازګه وشوه، خسي پسي وشوي، دا انسان ته نقصان رسي او دا په حرکت سره ختمې چې په نارواني ګرځي. بهرحال نو چې کوم زړه ده بیا اهل تصوف والا دا وایي چې حلال مال لاړو نو دغه زړه نه همدارنګې تمامو اعضاو اندامونو ته وینه پاس کېږي، نو ټولو ته حلاله وینه ځي. نو چې خپو کې د حلاله وینې نو دی به حرامو طرف ته تګ نه کوي. په سترګو کې همدارنګې حلاله وینې دی به حرامو ته کتل نه کوي. او چې په لاسونو کې همدارنګې حلاله وینې دی ته لاره او رسې ده دی به حرامو نیول نه کوي. او چې مضبوطه دی همدارنګې او سر کې دی حلاله وینې هغې ته ورسېده نو دی به غلط سوچونه او فکرونه دا نه کوي محترمو. بهرحال نو د علم د دې مال مرکز الله تعالی معده پیدا کړې ده او د عمل لپاره څلور څیزونه پیدا کړي په بدن کې: دوه لاسونه او دوه خپې، دا د عمل لوښي دي او د عمل مراکز دي. سړی به دې باندې کارونه چې کوم نه کوي
او د دې نه علاوه بیا د دې علم دپاره اووه څیزونه پیدا کړي په هغې کې یو همدارنګې خوله ده دوه د پوزې سوري دي همدارنګې دوه سترګې او دوه غوږونه دا اووه څیزونه الله تعالی دا د علم مراکز هغه ما او تاسو تمام نوع انسانیت له ورکړي او قرآن حکیم کې هم الله جل شانه فرمایي چې دا